لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا ټولو ناول و قاریان صاحبان او څوک چې د هغې سره په دې تراوو کې شریک وو چې د اول نه اخره پورې تراویح وکړې، قرآن کریم یې ووې او واورېد. الله رب العزت ته دې ته مبارک کي او الله رب العزت ته په خپل در کې دا قبول کی. زما خیال خدا و چې مولوي صاحب هم راغلی بیان باغیو کی، لیکن هغه وایي زه 2 ورځې ما بیان نه وکړو، نو خبره ما ته پاتې شو. آخر کې به دې یو څو خبرې وکړي، دعا به دې وکړي انشاءالله. میاشت د رمضان و، ابتدا نه شروع شوه په ختمېدو ده. یو څو ورځې پاتې دي. کله روژه په سختو ورځو کې راځي، یو خلک وایي څنګه به یو ډېره سخته به یو داسې به راشي او لاړه شي، سړی پې اړو پوه نه شي. دا خو روژه ده، لږې ورځې دي، په شمار ورځې دي. الله رب العزت هم وایي په شمار یو څو ورځې دي. که انسان خپل عمر ته وګوري نو دا هم یو په شمار باندې څو دی. په دنیا کې چې د ټولو نه زیات عمر چا تیر کړلی نو چې د هغه نوم نوح علیه السلام دی. د ټولو نه زیات عمر د هغه و. څوک وایي 1400 کاله عمر و، څوک وایي 1400 کاله عمر و. لیکن دا عمر راځي او دغسې تیریږي. زمونږ دې کې چې کم مشران دي تپوس ته وکړې دا عمر باندې څه پوه شوې که نه، نو یا خو د باد په شانتې راغی او لاړ. نوح علیه السلام نه هم وایي د بعضې کتابونو لیکلي، ملک الموت ته تپوس وکړو د مرګ په وخت کې، یا اطول الناس عمره، ای د عمر په لحاظ سره د ټولو نه اوږد عمر والا، کیف وجدت الدنیا و آلاها، تا دا دنیا او د دې د نعمتونه څنګه وموندو؟ نو هغه ورته وی چې ما دا داسې وموندو لکه کرجل دخل دارا من باب وخرج من باب، لکه یو کورو سړی ورته په یوه دروازه داخل شو، په بله دروازه ته ووت. دنیا ته هم راتللی دقسې او دقسې دې تله دي. خو کامیاب هغه څوک دی چې هغه د دې انسان د پیدا کوونکي خبره ومنله. ولی هغه الله هغه د دې انسان پیدا کوونکی دی او بیا دله رزق هم ورکوي، رب هم دی، تربیت هم کوي، هم خالق دی، هم رازق دی، هم رب دی. او آخر کې بیا مالک هم دی او بیا غافر هم دی. دا د الله رب العزت صفتونه دي. نو الله رب العزت زمونږه پیدا کون کې هم دی او الله زمونږه مالک هم دی. دلته ورته خلک
چې د چا په ځای کې سړی ووسي نو هغه ته خلک څوک ورته نیک وایي او څوک ورته مالک وایي. نو موږ د الله په کنډر کې موسو که دا ځمکه زموږ خپله ده د چا ده؟ الله ده که او زموږ خپله نه ده. ولې که خپله د چا وی نو وړې به یې وه خو تر اوسه پورې چا وړې نه ده. دقه ځمکه ده په دې باندې څومره خلک راغله او لاړه چا ځان سره وی نه وړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو د دنیا کې ستا څه دي؟ هر سړی وایي دا زما دی دا زما دی دا زما دی، هر سړی راترول کوي. که کشی ویم ځان ته وایي او که تخذ ویم ځان ته وایي. نو دې ځان ته راښکودل کوي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستا هغه دي چې او دې خوړو جو پناه دې کړو او وادي غوستو جو زاړه دې کړو. دا دوه قسم دي. مسلمان د پاره پکې یو بل له صدقه دې کړه جو ځان له دې هلته کې سټاک کړه کې دې خوده سنبال دې کړه. دا درې وړه ستا دي. د دې نه علاوه چې څومره دي هغه پردي دي، د میراث خورو دي، د رستو خلکو دي. دنیا هم دغسې په دې مخبره باندې عام طور باندې بیان کول کېږي. نو باید کې دا خبره اکثر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال پیش کړو. یو سړی د هغه وروڼه دي، یو ورور ورته وایي زه ستا سره ملګری یم په دنیا کې چې هره سخته کې به ستا ملګری یم خو د مرګه پورې به یم چې څنګه ته مړ شوې زما او ستا تعلق به ختم. دویم ورته وایي زه به ستا ملګری یم خو د قبره پورې چې قبر کې تا خخ کم خختې تختې د باندې کېدم او خاوره د باندې واړوم او هلته کې دعا به ته وکړم او راځم به خبره به خلاصوي. بیا به ته جدا زه جدا ذکر نیک به کومه. بل ورته وایي زه ستا ملګری یم په دنیا کې به مې کله چې تا مې سخت راځي د زنکدن په دغه زنکدن کې هم ستا ملګری یم. بیا چې تا قبر کې کېدي نو قبر کې هم ستا ملګری یم. بیا چې کله ته پاسې قیامت پر ورځ باندې حشر ته نو په حشر کې به هم ستا ملګری یم. په هغې کې مختلف اوقات دي، مختلف ځایونه دي، په هغې کې حساب کتاب راځي، تله پکې ده، میزان پکې ده، هغې په خوا کې هم ستا ملګری یم. بیا پکې پل صراط ده، پل صراط کې به هم ستا ملګری یم. د جنت دروازې پورې ستا ملګری به هم څو پورې مې جنت ته داخل کړی نه یې ملګری به هم ستا. کم یو ښه دی. نو موږ هم وایو هغوی ورته هم ووایي د اخرنی ښه دی چې سړی اخره پورې ملګری دی که نه دا نور خو د نیمګړي دي او د نیمې لارې دي. نو یې پېژنې اولنی څوک دی؟ وی دا مال دی، دا دنیا ده. دنیا د مرګ پورې دا د مرګ نه وروستو بس خبره خلاصه ده چې کله سړی مړ شو وس دا مال د ده نه دی، دا وس د نورو دی، دا د ورثو دی. اټومیټیکلی خبره بدله شوه. دا دویم دا رونه دي، خپل خپلوان دي، یار دوست دی، دیو سره ملګرتیا کوي، ناجوړه شي اسپتال ته یو ته بل ته یو ځای ته بل ځای ته دا قصې میسې کوي. مړ شي یو غسل ولور کی، کفن ورته واغوستی او قبر کې خښ کی، تختې پې کېږدي او خاوره پې واچوي او بیا واپس راځي. بیا ناسي دلته کې دعاګانې کوي لګیا یي لاس یې پورته کړی څنګه هغه وا څنګه دغه میخه څنګه وسي چې پټی څنګه
لاس به اوچت کړي خبرې به بل څه کوي واګې به سره بل څوک چې د کم یو پیړ که سړی چا سره میلاویږي په دې لاس نیو کې چې ګورئ نو هغه لاس به اوچت کړي خبره به هغه کوي بارګینیان چې یو ځای شي د خپل بارګین خبره به کوي لاس به اوچت کړي نور چې یو ځای کېږي څه چې یو ځای کېږي نور څوک د پټي خبرې کوي او څوک د کټو خبرې کوي او څوک د ګاډو خبرې کوي او څوک د یو څوک د بل څه خیر ښه سړی و الله دې وبخي وي خبره خلاصه ده او دا بل د آخرنی دریم نمبر چې دی نو دا د نیک عمل دی دا نیک عمل د ده سره په ځنکدن کې همي نو د ده سره په قبر کې همي او د ده سره بیا په میدان حشر کې به همي او بیا پولیس صراط کې په میزان کې او د تر دې پورې چې جنت ته ورننه باسي تبلیغیان حضرات هم راغلي دی خو عام طور باندې یو خبره هغه په هر بیان کې تقریبا کیږي 15 ټیمه چې سړی مونځ کوي الله رب العزت والا 15 انعام ورکوي 15 ټیمه دي که نه چې 15 انعام دي نو یو په دنیا کې او دنیا کې الله رب العزت به زړه غني کی چاته به الله محتاج کوي نه ولې دې الله بندگی کوي د الله عبادت کوي مونږ کوي او چې کله یو سړی مونږ کوي صحیح طریقې باندې کوي نو چې د مانځه خیال دې ساتي د نور به هم خیال ساتي او چې کله یو سړی مونږ ضایع کوي نو وایي چې فهو لما سواها اضیع دی به د نورو اعمالو د دې نورو کارونو کې نور ښه ضایع کوونکی چې د مانځه خیال نه ساتي د بل به څه خیال وساتي نو دې لګیا په زور لګی په دې باندې چې زمونږ مونځونه دې صحیح شي موږ دې صحیح مونځ ګزار جوړ شو او موږ دې 15 ټیمه مونځ کوونکي جوړ شو 15 ټیمه مونځ کوونکي بعضې په دې فضایل اعمال کې هم راځي دا بیانول کېږي عام لیکن د خلکو توجه ورته نشته بیانېږي په یو غوږ باندې راله په بل باندې لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل 2 مونځونه د ماستن مونځ او د سهار مونځ منافق سړي باندې ګراني منافق سړی عام مونځونو کې قرآن کریم وی اذا قاموا الى الصلاة قاموا کوسالا کله چې مانځه ته پاسي نو سوس به پاسي ناراض کیږي با دې چې کله د نارینو مسله ده نو کله چې نارینه راځي جمعات ته نو چې راشي مثبت شوی کټول ته نه شوی جو سرکاتونه بتی شوی ایک هغه تم نه شي هغه تکبیر اوله بتی تلای وې څوک چې تکبیر اوله سره موز کوي او بیا سلوي خورزي وکي نو الله رب العزت ول 2 پروانه ور کوي دی به منافق نه او دوی مدا دی به جهنمی هم نه نو کله چې سړی 15 ټیمه موز کوي پابندۍ سره کوي نو دغه 2 انعامونه پکې هم راځي او دا نور انعامات چې الله رب العزت به غنی کی زړه به غنی زمونږ دنیا کې خلک چې ګرځي کنه څه چل کوي څه لپاره ګرځي څه مهنتونه چې کوي نوکریانې کوي څه کوي او څه کوي تجارتونه کوي څوک زی سعودي ته سعودي کې او څوک په یو ځای کې څوک بل ځای کې څه لپاره کوي ګېډ او ګېډی ها که بل صحیح دغه ګېډه ګېډی دی نو دغه یو سړی دی چې دغه یو ډوډۍ 2 دی خوري او دا که خان دی چې هم هغه خوري او که غریب دی هم هغه خوري الله یې وله ورکوي دی چې څومره محنت کوي د دغه شي دپاره کوي او چې کله دی د الله شو نه الله د ده شو
نو الله رب العزت به دته غنا نصیب کی، زړه به غنی، کور کې که څه نه وي وایي نه الله شته خیر دی ضرورت نشته. او الله داسې انتظام کوي چې د سړي په وهم و ګمان کې هم ناراضي. قرآن کریم کې الله رب العزت وایي من یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. الله رب العزت نه چې یو سړی یره کوي، تقوا اختیاروي، نو الله رب العزت دله داسې یوه لار راوباسي چې د په وهم و ګمان کې هم نه وي. رزق ولا د داسې ځای نه ورکوي وهم و ګمان کې هم نه راځي، کم ځای نه راغله بس الله یې ورکوي. نو بعضې سړی به وي کار کسب به نه کوي، لیکن د رزق نه پاتې کېږي نه. الله رب العزت خو دغه وعده کړله وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. څومره چې زنده سر دي انسان نه، څومره زنده سر دي الله رب العزت هغې له رزق ورکوي. سورت عنکبوت کې پخوا به د خلکو لوسته په 30 باندې به وي، نو الله رب العزت هغې کې وایي خو به خلکو هسې وي پکې ته ځان یې پوهکاو نه چې پکې ته پکې څه دي. نو هغې کې دا خبره کوي څومره د زنده سرونه دي لا تحملو رزقها، خپل رزق ځان سره نه ګرځئ. مرغو ته ګورئ چا ځان سره کڅوړې غوټه کړلي غاړې ته اچولي، خپې پورې غوټه کړلي. کم یو څاروی دی چې هغه سره توبره غاړې ته اچولی شي دا ګرځئ یې زه خوا ځمه دغې ټانک ته ځمه یې غره ته خیجو هلته بیا رزق نه وي چې دا خپل راسره صحیح راشن خوي که نه. نه رزق ځان سره نه ګرځئ. الله رب العزت د دغې څاروو په باره کې بل ځای کې وایي ولکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون. کله چې تاسو ماښام راولئ او کله چې تاسو سهار وباسئ ستاسو لپاره به ډول ډال نه په دغه څاروو کې. دغه ځای کې د راوستو خبره مخکې کوي ولې چې راځي نو دی تشي چې دی نه هغه ډکي خېټې ډکي او د ویستو دا خبره رستو کړله ځکه چې وزي نه بیا تشي ورنه نوتلي. مرغان چې څومره ګورې شپې چې راځي خپلو جالو ته نو هغه ججورې ډکي، سهار چې وزي نو تشي ججورې وزي، شپې هضم شوي سهار وزي ګرځي. الله رب العزت ولا رزق ورکوي. نو چې ته د الله د دین کار کې، ته د الله بندگی کې، د الله عبادت کې، نور الله به تعالی نه درکوي. تعالی به درکوي د هغه نه به ښه درکوي. او موږ خو د الله خو بندګان هم یو، د الله کنډریان هم یو، د الله تیار خواره هم یو. الله را راکوي پیدا کړي م الله یو، اوسېږو هم د الله په کنډر کې. که څوک یې نه مني نه دي مني خو نه موږ ټول د الله کنډریان یو. الله رب العزت وایي الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. الله هغه ذات دی چې ستاسو دپاره ځمکه فرش ګرځوله او اسمان یې تاسو له چت ګرځولی، لاندې فرش او له پاسه چت، دا یو کوټه یو کور جوړ شو. په دې کې تاسو اوسئ. کله الله رب العزت چاله پکې زیور کې ځا په دې دا ځان له ته استعمالوه، ته خوره، ته پکې اوسېږه. خو دا څه چې دي نو دا ټول وایي تاسو مستخلفین فی، په دې کې تاسو له درکړی شوي دي. امانت دی ستاسو سره، مال و دولت دی، جیداد دی، دا څه چې دي دا ټول د الله درکړی شوي دي. تاسو په دې ستاسو سره دا امانت دي. نو چې الله یې درنه غواړي رایې کوي نو ورکوئ یې.
سورت حدید کې دغه تذکره الله رب العزت کوي. بهرحال خبره مې کوله 15 منځونو باره کې. نو یو د دنیا خبره وه، د قبر عذاب نه به الله محفوظ او ساتي. سړی مونځ کوي. الله رب العزت به ولا اعمال نامه په خی لاس کې ورکی. د جهنم د اور نه به الله محفوظ او ساتي او په خپل ذمہواری به الله جنت ته به داخل کی. لګا ده کنه کډیرا ده ها لګا بيدا جنت ته چې الله رب العزت قران کریم کې وایي چې ستاسو د پاره پدې کې هغه نعمتونه دي ما تشتهيه الانفس وتلذ به الاعين چې سترګې په سمه خوشحاليږي زړه چې سغواړي او پکې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل شانتي تعبیر کوي. آی کې داسې نعمتونه دي چې مال عین رأت سترګو لیدلې نه دي، داسې نعمتونه دي. ولا اذن سمعت وګونو چرته اورېدلې نه دي هغې په باره کې. څومره نعمتونه دي. ولا خطر علی قلب بشر او د یو انسان په زړه کې د هغې په باره کې څه خیال هم نه دی ورتېر شوی. داسې نعمتونه دي الله رب العزت تیار کړي چا لپاره؟ د خپل بنده مسلمان مؤمن د پاره. ځان مسلمان کول غواړي، ځان مؤمن کول غواړي، هغه نور هم بندگان شتي. و یو بنده داسې چې هغه غاړه یې خودې ده، منم جی تاسو چې سوای بالکل منم، مونځ وی کومه، روژه وی نسمه، حج دی هغه کومه، فرض شو را باندې کوم، زکات ته ورکومه، نور زکات ته او عشر دی سرسایه ده لازمه کیږي دا به ورکو، دا ورکو منمه. دغسې نور کارونه دي. معاشره کې یو بل سره اوسېدلو کې ډېر کارونه دي. نور حقونه دي، د مسلمان په مسلمان باندې حقونه دي، د مور او پلار حقونه دي، اولاد باندې د اولاد حقونه دي په مور او پلار باندې. نو موږ الله پیدا کړو دا هم حقونه دي. یو پیره معاذ رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې ناسو. نو ته یا معاذ اتدري ما حق الله علی العباد وما حق العباد علی الله؟ تاسو دا پته ده دا الله حق په بندګانو باندې څه دی، نو د بندګانو حق په الله باندې څه دی؟ هغه الله ورسول عالم، ما ته پته نشته، الله او الله رسول ته پته دی. مطلب دا چې ما ته پته نشته، ما ته تاسو وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل حق الله علی العباد، په بندگانو باندې د الله حق دا دی الله یشرکو به شیئا، چې الله سره څوک شریکای نه، شرک دی نه کوي. نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ته بل ذکر وې یا معاذ لا تشرک بالله وان حرقت او قتلت. فضائل عمل کې دا ټول شته. فضائل عمل چا ویلې دا خبره د معاذ رضی الله تعالی عنہ دا خبره پکې لا تشرک بالله وان حرقت او قتلت، کته قتل کړې شوې یا ته اوس وزولې شي د الله سره به شرک نه جوړي، شریک باندې جوړي، شرک باندې کې. علما دغه ځکه بیا خبرې کوي یو عزیمت ته یو رخصت ته. عزیمت دا ده چې تا ته یو سړی باندې ټوپک خو دې تماچه خو دې چوڑکې خو دې باندې دا الله د شرک کلمه وایا کني وجنم دی، نو رخصت دا ده وایا خیر دی. الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، زړه مطمئن دی په ایمان باندې، زور پکړه شوی دی،
نو خیر دی په خولې باندې دی خبر کولی شي ویلی شي لیکن چې چا من شرح بالکفر صدرا چا چې د کفر د پاره خپله سینه کولاو کړه نو بیا په هغه باندې د الله غضب دی کفر لی پکې ځای ورکو دا خبره بس که خیال نه چې دغه شي دا که دغه خبره دغه کېږي که نه خلک تنګېږي نو بیا خو بس کول پکار دي نو تاسو وایي هغه چې هغه شور کوي بیا نیزه ویلی شم نه هغه تاسو اورېدی شئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که ته اوس وځولی شې مور ته دې اچوي تا قتل کوي عظیمت دا دی چې د الله سره به شریک نه جوړی شرک به نه کوې کلمه د کفر به نه وی د کفر کلمه به نه وی سوځولی کېږي ودې سوځې شهید به شي غټه درجه میلاو شي او رخصت دا دی چې ځه دلته کې ووایه دې نه چې اخوا شوې دا زور ختم شو اخوا ته کې بیا ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا الله زما توبه استغفار به ووایې توبه وباسې دا کومه خبره چې مې وکړه د دغې خبرې یا الله توبه غواړم توبه وباسم خیر خبره وه رمضان کې قرآن کریم ویل کېدو تاسو واورېدو الله رب العزت ته چا چې اورېدل هغې له هم کامل اجر ورکي او څوک چې اوس په دې کې شریک شوي دی او د الله کې اورېدل نو هم الله رب العزت ته د خپل شان مطابق د هغې له د دې صله ورکي قرآن کریم داسې یو کتاب دی چې دا که سړی وی نو په ویلو باندې هم الله رب العزت اجر و ثواب ورکوي څوک چې اوري نو هغه هم ورکوي نورو څیزونو کې دا نشتي قرآن کریم کې دا قرآن کریم ادب دی قرآن کریم چې ویلی کېږي فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون قرآن کریم چې ویلی کېږي نو خاموش شئ چپ شئ دې دپاره چې تاسو باندې رحم وشي عامو حالاتو کې بیا مانځه کې چې کله ویلی کېږي امام لګیا دی الحمد وی امام لګیا دی صورت وی امام لګیا دی الحمد وی صورت وی ته به خاموشې اگر که ته نه اورې لرې ولاړې اورې نه امام لګیا دی پټ لګیا دی د الله سره ریاض خپل هغه راز او نیاز کوي پټ لګیا دی هم قرآن کریم ادب دا دی او ته به غلی ولاړې غلی ودرېږه خاموشه ودرېږه چې د قرآن نه علاوه نور څه شروع کېږي د بل څه وخت کېږي نو بیا به وی بیا اجر تا ته نه میلاویږي د امام هغه ستا لپاره پوره نه دی ښه امام لګیا دی سبحان ربی الاعلی وی سبحان ربی العظیم وی ربنا لك الحمد وی التحیات لله والصلوات والطیبات وی اللهم انا نستعینک وی دا ټول څومره چې قرآن نه دی دا چې قرآن نه دی امام وی که په زور هم وی اورېدونکي تا ثواب نه میلاویږي دا د قرآن کریم اعجاز دی دا د قرآن کریم ادب دی د قرآن کریم خصوصیت دی که بل ذکر اذکار کولی کېږي هم نور ته اجر نه میلاویږي هغه چا ته میلاویږي چې څوک یې وایي څوک یې کوي نو که تحیات لله ویلی کېږي ربنا لك الحمد ویلی کېږي بل څه ویلی کېږي بل څه خو چې قرآن کریم نه دی قرآن کریم تلاوت نه دی نو ته به ورته غوږ هم نږدې او ته به ځان لوې ولې د خپل وخت ډکول غواړي دا تبلیغیان حضرات کله دا خبره کوي
وی چې قیامت جنت شي، جنت ته چې سړی کله لاړ شي هلته کې به بل افسوس به نه وي، افسوس به څوک نه کوي، صرف لږ صبر یو افسوس به وي. د څه افسوس به وي؟ افسوس به د دې چې ما دنیا کې دا وخت هسې ولې تېراو، په دې کې مې ځان له ذکر ولې نه کاو، په دې کې مې الله ولې نه یاداو، دا خالی وخت ولې تېر شوی دی. لیکن دا خبره زما او ستا په سمجھ کې نه راځي. وای دی لګیا دي خلک خبره کوي مرۍ وچې شوې، لیکن زما او ستا په سمجھ کې دا خبره نه راځي. او کله چې په سمجھ کې راغله وروستو وخت کې نو بیا به فایده نه ورکوي، سمجھ کې راتله بیا فایده نه ورکوي. نن که دا موږ ما او تا خپل زړه ته ورکوزه کړه، په دې باندې ځان یو پوه کړو او په دې کې په دې باندې سبق یو تی واغسه، څه درس واغس، نو ټیک ده. لیکن که سبا قیامت کې بیا هلته کې افسوسونه کولی کېږي، دا اجرونه ثوابونه ورکولی کېږي، دا د څه دي؟ دا د هغې ذکر اذکار دي چې تا دنیا کې کړی و. دی وایي هی افسوس، دا خو ما خو ډېر لږ کړلي، دا دومره زمانه دا چې تېره شي ده زموږ چې په ورځ او شپه کې 12 घंटे कैसे का ना, हाँ 24 ही द्वारों की 24, हाँ 24 घंटे के मंगा अल्लाह द पारो सुमर टेम वर कर ले, सुमर टेम यो अल्लाह द पारो वेस्तल ले. सहर मुंज की प्लस में अंटा की, हाँ कनदा सहर मुंज लोग डेव गोदी क्या ना आगे के लस में अंटा, अगर चे सलोर रकाता पर सलोर मिनटों की कीगी, हाँ सलोर रकाता सलोर मिनटों के, लेकिन आगे के 10 मिनटों शू ब्या मास्पखिन 10 रकाता दी आगे पर 10 मिनटों के 10 मिनट सहार शू 10 मिनट मास्पखिन शू, मास्पखिन माजिगर सलोर रकाता दी जो आगे के 15 मिनटों शुदा वरपसे 15 रकाता दी 15 मिनट दागी शू, वरपसे 9 रकाता दी जो 9 रकात आगे के वितर पकी दी जो 10 मिनट दागी शू, सो शू ए जो लुकड़े बसे देव लुकड़े वक्ती तले मिनट 2 मख की तले जो 50 शू 50 ने आखवा तक 60 शू यव घंटा शुआ, यव घंटा पर शपा उरस के माँ हुई 12 घंटी जब मूली से वही दगा दे हुई 24 घंटी न क लसम वेनु लसम खवा या 12 घंटे में मंगा जा 12 ने युदा 2 टीम काट का जो लस वेजा नो लसम अल्लाह ला वर कड़ा नो बिया खशवा नागो या चली रिश्ती नो चली या लसम नशवा खो बिया शलम जुड़ेगी, हाँ और 24 घंटे शी ना देखिए सरो घंटे में बिया नूर रोजी नो पर 24 घंटे की सिर्फ यव घंटा अगर दासी दा चागा मंग दा अल्लाह दा पारा वेस्तल्ला हो अगर हम ये दासे खलक जमगा पुखा खल को बवे अल्हम्दु पटू पुनो और कुल हो पतिंदकुनो दिसी वगा ना, हाँ नुदा बवे लके दा नो जमगा मुंज अगर हम नखरे पेखी पदक़े फ़ज़ाइल अमाल के लिकली कलचे यो सड़े मुंजु की खकोले मुंजु की दक मुंज पखकोली कपड़ के उन गख्तेशी खुशबू तखीजी अबर रवानी बूजी वीसी मलाइकी वीसी खुशबू तखीजी अल तके द आसमान दरवाजे व तकोलाउशी बबर रजी रवानी और दे वजी बांधी हम कुरान करीम के यौजे की वही कल चे सड़े मर्शी न आसमान अगर दरवाजे बिया जाड़ी दस जमका पसी जाड़ी बोले दे जमका बाएं दल्त के द इबादत कर ले दस जमका जाड़ी हो असले लाड़ आ इबादत पे चिकाओ अलाड़ अल तक आगा आसमान आ दरवाजे अगम जाड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के वही इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब वल अमलुस सालिहु यरफअहु अल्लाह तखीजी दा अल्लाह तरसी नो چې کله په کملار باندې زین هغه لار جاړي بیا ښه او د دې سړي اعمال براتله نیک اعمال هغه لار
پسې خپوي او یا الله وبخي نو چې هر شی ولا دعاګانې کوي ښه ده که نه بعضې خلکو له دعاګانې کوي مهي ولا دعاګانې کوي مرغان ولا دعاګانې کوي هر شی ولا دعاګانې کوي نو چې موږ لو کېږو هم ښه ده خو ځان هغه شان جوړول غواړي ښه نو وایي چې بس خلک قلهدېږي نه نو دا وخت خپل قیمتي کول غواړي چې موږ دا خپل وختونه د قیمتي کو یو په 40 غنټې کې یوه غنټه نه دا یوه غنټه خو د عبادت شوه خو بعضې خبرې داسې موږ هسې ناست یو بس لګیا به یې څوک به دکان کې ناست ګاهک نشته چې ګاهک نشته نو دی ځان به شیخ ویلی شي که نه